موږ به چپټر 4 کې لیکچر 2 وایو. په لیکچر 2 کې زموږ نه چې په پریویس لیکچر کې کوم خبره پاتې شو هغه به ډسکس کوو. دا د ډي اس ال یو ډایګرام موږ ته راکړی. په ډي اس ال کې چې موږ د ایکسچینج چې کوم ستن راغلي یا ستن لګېدلي د هغې نه موږ څه وکړو، کور ته یو تار بوځو او د هغې دپاره موږ په دیوال کې یو دغه ولګو، فون لاین جیک ولګو. په دیوال کې لګولي ځکه ورته وال وایي. د دې جیک نه بیا موږ څه په دې کې اکثر یو دوه سوري لګېدلي، تاسو ورته پام کړل. یو موږ څه وکړو، خپل موډم ته ولګو په کور کې چې کوم موډم لګېدلي، او بل موږ ټلیفون ته هم لګولی شو. دا وګورئ ټلیفون ته هم کولی شئ او تاسو خپل موډم ته مو لګوئ. دغه موډم ته کنیکشن والو بیا د موډم نه موږ څه وکړو، خپل کمپیوټر ته کنیکشن کړی، لیپټاپ ته یا ډیسکټاپ ته هغې ته موږ کنیکشن کړی. دا موډم زموږ څه کوي، سیګنل څه کوي، انالاګ ته اړوي، یا یې چې که سیګنل د دې کمپیوټر نه بهر ته لیږي نو څه کوي، ډیجیټل سیګنل زموږ څه انالاګ ته اړوي. خو که د بهر نه راځي نو هغه انالاګ فارم کي، نو هغه انالاګ فارم بیا زموږ کمپیوټر ته څه کوي، په ډیجیټل فارم کې اړوي. دا د دې کې نور هم ډېر بحث کیدی شي، خو ستاسو لیول دا پوره د تاسو چې کله فردر لاړ شي مخکې کلاسونو ته، نو بیا په دې کې موږ ډسکس وکړو، پوره ډیټیل به بیا ووایو چې دا څنګه کار کوي. उस राजू केबल मॉडेम था। केबल मॉडेम जमू से ऐसे शेर है, ऐसा मॉडेम जो कंप्यूटर पर पैगाम रसानी टेलीफोन तार के बजाय टेलीविज़न के तारों के ज़रिए करता है. बल के अमंग से कोई टेलीफोन पत्रू का तार पत्रू बको दादा नंबर अवस्था दे एक्सचेंज ना और दा जमू से केबल मॉडेम सही दादा टेलीविज़न जल तार चिकमी दे पत्रू बंद मंग सको कनेक्शन को खपल इंटरनेट दे पत्रू इस्तेमाल हो सिर्फ दा फर्क है पके. और दा मॉडेम जमू सरा सके सिग्नल आड़े डिजिटल او انالاګ ته دا د موډم کاري. اوس راځو ورلد وایډ ویب ته چې ورلد وایډ ویب څه ته وایي. اکثر عام موږ وایو ویب، دا یو ویب ته وایو او دا نور پرېږدو. یا تاسو به لیدلی شي کله موږ څه لینک کمپیوټر کې څه لینک سرچ کوو نو مخکې ترې راځي www، دا هم هغه څیز دی. د دې په ترو باندې موږ خپل مطلوبه معلومات حاصلولی شو چې کله دا موږ ولیکو دا موږ ایگزیکټ هغه څه ته لیږي چې کوم څیز موږ سرچ کول غواړو، او دا د انټرنیټ یو حصہ ده. تاسو د لیوله پرې دا دومره دی فرد کبي سات تاسو مخکې لاړ شئ بیا په دې کې تاسو ډیټیل باز کولی شئ. اوس راځو ویب پیج ته. ویب پیج څه ته وایي؟ ویب سایٹ کا کوئی بھی صفحه ویب پیج کہلاتا ہے. اوس یو ویب سایٹ ته زه نه وتم او په هغې کې ما یو صفحه کولاو کړه، نو هغې د هغې ویب سایټ یو ویب پیج ورته موږ وایو. تاسو وګورئ ویب پیج دا ویب سایټ زموږ سره یو حصه وي. لکه مثال په طور دلته راځو، دلته راځو یو ویب سایټ چیک کوو، لکه WHO به سرچ کوو، WHO هم سرچ کوو، ورلد هیلث ارګنایزیشن دا دی ویب سایټ ته وګوره، دا www ته لیکل، ورلد وایډ ویب ته لیکل. په دې باندې کلیک وکړو، د ویب سایټ چې کله موږ انټر شو دا اوس ویب سایټ دی، د ورلد هیلث ارګنایزیشن والا ویب سایټ دی. اوس په دې کې موږ ویب پیج ګورو چې ویب پیج په کې څه شی دی. نو زه شی کوم چې د کنټریز ته راځم، په دې کنټریز کې داسې کوم چې په یورپ باندې کلیک کوم، دا ما اوس یو ویب پیج ته بوځي. دا ویب سایټ غټ دی، په دې کې بلا څه موجود دي، بلا پیجز پکې موجود دي، خو زه پکې د یو پیج ته رالم د یورپ په باره کې چې کوم دا د دې ویب پیج شو. نور پکې هم ډېر څه دي خو دا یو ویب پیج دی یورپ والا. دا उस वेबसाइट वेब पेजेस का मजमूआ है जिसे एक तंजीम या एक फ़र्द मुरतब करता है. دا کوم خبره وکړه چې ویب سایټ زموږ څه شي، ویب سایټ زموږ سره ډېر شاز ویب پیجونه رايوځای شوي، لکه موږ چې په فیروز ویب دغه کې وویلو د دې ویب سایټ د ورلد هیلث ارګنایزیشن د ویب سایټ ته موږ نه وتیو، نو په دې کې زموږ سره بلا شی ویب پیج دي. دا وګورئ دا هر یو جدا جدا ویب پیج دی. هیلث ټاپک ته زه رالم، په دې کې چې زه وکړم د کینسر باندې ما کلیک وکړو دا به جدا ویب پیج وي، دا بل ته لاړ شي، دا اوس جدا ویب پیج ته لاړ شي. په دې کې په یو ویب سایټ کې زرګونو پیجونه هم کېدی شي، 300 هم کېدی شي، 100 هم کېدی شي، 4 هم کېدی شي، 10 هم کېدی شي. نو بلا شی ویب پیج رايوځای شوي او هغې موږ څه جوړ کړی، یو ویب سایټ یې جوړ کړی. لکه مثال په طور موږ داسې وکړو چې یو سکول لپاره موږ ویب سایټ جوړو، نو هغې کې به څه وکړو، موږ به د سکول نوم ورکړو او د سکول پوره معلومات چې موږ ولیکو نو دا به زموږ یو ویب سایټ شي. اوس په دې ویب سایټ کې موږ داسې وکړو د 5م کلاس لپاره موږ یو جدا داسې پیج جوړ کړی چې په کې به د وړو نمبر وي، نومونه به وي، ایج به وي، د هغې تصویران به وي،
د څلورم والا به جدا وي، د اتم والا به جدا وي، د نهم والا به جدا وي. نو د نهم والا به جدا پیج وي، د اتم والا معلوماتو باره کې به جدا پیج وي. دغې ته موږ پیج او ویب سایټ وایو. لکه دا دی ورکلی مثال کې، او دا یو کس چلی یو ویب سایټ زم جوړولی شم، تاسو هم جوړولی شئ، یا یو غټه اداره ده هغې ځان خپل ویب سایټ جوړ کړی، او لکه یو کس هم جوړولی شو، غټ کسان هم جوړولی شي. لکه موږ چې دا ورلډ هیلث ارګنایزیشن والا وکړو نو دا ډېر بلا خلکو جوړ کړی او بلا خلک یې مینیج کوي، ساتي یې. یا یو سکول والا یې جوړ کړي نو اکثر دا یو کس ساتي، یو کس په دې پیج باندې نظر کوي. لکه تاسو دا وګورئ زموږ سره دا یو ویب سایټ دی www.freetv.com د فري ټي وي دا یو ویب سایټ دی. یا د موږ سره CNN دی، امریکن یو نیوز ایجنسی ده. نو دا څه وکړو، دا زموږ سره ویب سایټ دی. اوس ویب براؤزر وایو چې ویب براؤزر سره वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है. اوس वर्ल्ड वाइड वेब چې کوم دی په هغې زموږ سره معلومات پراته وي که نه، مختلف معلومات زموږ سره پراته وي، موږ سرچ کول غواړو، د هغې نه فایده اخیسته غواړو. خو اوس دغه معلومات به موږ د چا په ترو رالو، نو هغه د چا په ترو چې رالو دا معلومات، نو هغې ته موږ ویب براؤزر وایو. هغه ته موږ څه شی وایو؟ ویب براؤزر وایو. انټرنیټ ایکسپلورر ویب براؤزر کی مثال ہے. زما سره په کمپیوټر باندې انسټال دی ګوګل کروم انسټال دی. زموږ سره څه شی دی؟ ویب د انټرنیټ ایکسپلورر دی. زموږ سره بله شی قسمونه دي، تاسو کوم انسټالول غواړئ. د دې کې موږ څه وکړو چې موږ دا زموږ سره په کمپیوټر انسټال دی، دا اپلیکیشن دی. لکه دا زما سره په کمپیوټر انسټال دی او په دې کې زه یو معلومات غواړم چې د ورلډ وایډ ویب باندې زه یو سرچ کوم. لکه مثال په تور زه وایم چې د پاکستان باره کې سرچ کوم، نو زه په دې خپل اپلیکیشن کې څه وکړم؟ پاکستان به ولیکم او دا پاکستان به دا پیج والا څه وکړي؟ انټرنیټ پرووایډر ته به لاړ شي او www باندې به څه وکړي؟ سرچ به کړي چې پاکستان په کوم ځای کې پروت دی، هغه ځای ته به لاړ شي او ما ته به د پاکستان په باره کې څه وکړي؟ یو ویب سایټ راچوت کړي، ویب پیج به راچوت کړي. دا لږ وګورئ، دا ما ته د پاکستان په باره کې معلومات راکړو. نو زه چې کله په ورلډ وایډ ویب باندې څه معلومات حاصلول غواړم، نو دا به د خپل اپلیکیشن په خپل کمپیوټر یا په لیپټاپ باندې یا په موبایل باندې زما سره یو اپلیکیشن انسټال وي چې هغې اپلیکیشن ته موږ ویب براؤزر وایو. او دا مختلف کیدی شي، انټرنیټ ایکسپلورر دی، فایرفاکس دی، یا ګوګل کروم دی چې تاسو کوم استعمالول غواړئ. او هغه به زموږ څه کوي؟ او معلومات به زموږ سره سرچ کوي او موږ له هغه معلومات راکوي واپس. اوس راځو چې URL څه شی دی. یونیفارم ریسورس لوکیټر د دې نوم نه ظاهریږي چې د هر ویب سایټ د یو خاص خپل ایډرس وي او هغې ایډرس ته موږ څه وایو؟ یونیفارم ریسورس لوکیټر. د دې نه موږ د URL اخیستی دی، په اسان ژبه کې ورته موږ URL وایو. لکه دی یو مثال ورکړلی دی، یاهو یې ورکړلی، دا ټول زموږ سره سره URL دی. چې کله ته دا ایډرس ورکړي، دې ایډرس ته موږ URL وایو. تا به صرف د یاهو اکاونټ ته بوځي. یا تا مثال په طور د موږ واپس خپل دغه ته ځو، دا ایډرس چې کوم دی دا زما سره URL دی. چې کله دا ایډرس زه exec.euro.who.int دا زه ورکم، دا ما ایگزیکټلی د ورلډ هیلث ارګنایزیشن د ویب سایټ ته بوځي. د دې دا به ما بل یو ویب سایټ ته نشي بوتلی. مطلب د ورلډ هیلث ارګنایزیشن والا به جدای، د پاکستان والا ویب پیج چې کومې دا به جدای، د ICC د کرکټ والا به جدای. لکه زه دلته لیکم چې یاره ICC والا ته به بوځي. د هر یو ویب سایټ به جدای، د دې دوه ویب سایټ یو شان نشي کېدی. دا یو ایډرس وي. لکه مثال په تور زموږ په کلي کې یو کور دی، د یو کور ایډرس جدای، د بل کور جدای. که تا مثال په تور د دوه کورونو ایډرس دی یو پته دی یو شان شاته وویله، یو سړی لاړ هغه کور ته ځي، نو هغه کنفیوز کېږي که نه چې کوم کور ته ورشم. دا خو ما ته یو سړي دا ایډرس ویلی چې دا کور دی، دا نمبر دی، او ته چې لاړ شې هلته دوه کورونه په هغې نمبر باندې، مشکله جوړېږي. دغسې موږ داسې کوو چې هر کور ته جدا جدا فتح وي. دغه شان د هر ویب سایټ به موږ جدا جدا فتح لیکلي، او د هر ویب سایټ هغه فتح ته بیا موږ URL وایو. لکه دا ICC دا وګورئ، دا د دې URL دی. موږ چې کله ICC ورکو نو دا هم دې ویب سایټ ته بوځي. بل به په دې نوم به بل ویب سایټ دی، په دې ایډرس باندې بل ویب سایټ زموږ سره نه وي. دغې ته موږ څه وایو؟ دا زموږ سره URL دی د دې. اوس راځو سرچ انجن ته، چې سرچ انجن سره ایک ایسا سافٹ ویئر جو مخصوص ټرمز پر معلومات کو ڈھونڈتا، اکٹھا اور رپورٹ کرتا ہے. اوس داسې ده چې کله موږ سرچ کول غواړو، نو موږ په خپل کمپیوټر کې یا لیپټاپ کې موبایل کې زموږ سره یو اپلیکیشن انسټال وي چې هغې ته موږ وایو ویب براؤزر. په هغې کې موږ هغه نوم ولیکو،
اوس چې کله موږ دا نوم ولیکو نو موږ ته بلا شی معلومات د هغې په باره کې راشي. لکه مثال په طور زه ولیکم چې کرکټ مې ولیکو په خپل ویب براوزر کې، او چې کله زه انټر کم سرچ کم نو ماته پوره معلومات راشي، بلا شی ویب پیج ویډیوګانې راشي. نو دا ویب پیج ویډیوګانې مالا یو ویب سایټ سرچ کوي او هغې ویب سایټ ته موږ وایو سرچ انجن. دا سرچ انجن څه شی دی؟ دا موږ له معلومات راغونډوي چې کوم قسم معلومات موږ غواړو نو هغه موږ د هغه معلومات راغونډ کړي او موږ ته یې په سکرین باندې شو کړي. د دې مثال داسې دی لکه تاسو وایئ چې زه مسالې والم، نو ته به داسې وکړې چې ته ځې دوکان ته که نه، دا ته چې کومې دا ته ویب براوزر شوې. اوس دوکاندار ته تا وویلو چې ماله مسالې راکړه، او دا دوکاندار لاړ وګرځېد د په دوکان کې چې څومره مسالې دي غونډې تا ته راوړې په ډیسک باندې ته مخامخ کېښودې. نو تاسو کو تا ریکویسټ وکړو چې ماله مسالې پکار دي، نو ته څه شی شوې؟ ویب براوزر شوې. دا دوکاندار څه شی شو؟ د دوکاندار ته له غونډې مسالې راغونډې کړې، مخې ته یې ته کېښودې چې اوس پکې ستا کومه خوښه یې هغه ته واخله. نو دا دوکاندار څه شی شو؟ دا زموږ سرچ انجن شو. اگزامپل که زه اوس یو څیز سرچ کول غواړم، لکه مثال په طور سرچ کول غواړم کرکټ سرچ کول غواړم، نو څه به وکړم؟ زما سره په کمپیوټر باندې یو سافټویر انسټال وي، د هغې نوم به صحیح هغه بلا شی کېدی شي ایکسپلورر دی، زما سره ګوګل کروم انسټال دی، زه به دا کولاو کړم. کله چې زه دا کولاو کړم دا ما یو ویب سایټ ته بوځي. دا وګورئ دا ګوګل یې لیکل دی، دا ګوګل نه دی، زه په خپل براوزر کې لیکم څه شی او دا ګوګل به ماله هغه معلومات راکوي. زموږ سره بل یو هم دی، هغې ته موږ یاهو وایو، دا هم زموږ سرچ انجن دی، MSN یاهو او ګوګل. خو اکثر ګوګل استعمالیږي ډېر زیات، نو موږ به ګوګل وایو. ګوګل زموږ سره څه شی دی؟ زه دلته ورکوم چې ګوګل ته لاړ شئ، صحیح ده؟ ګوګل مې سرچ کوم، دا زموږ سره ګوګل دی. اوس په دې ګوګل کې زه څه وکړم؟ دا زه ګوګل دی. اوس په دې کې چې زه څه لیکم ماله به څه کوي؟ دا ګوګل والا به هغه څیز ماله سرچ کوي. زه ودیم چې ماله بوکس سرچ کړه، د بوک په باره کې که ویډیوز دي، معلومات دي، پکچرز دي، دا یې ماله ټول څه وکړو؟ سرچ کړو. نو دې ته موږ څه وایو؟ دا کار موږ له څه کوي؟ سرچ انجن وکړو. دوی ورکړي نه، دوی ورکړي چې ګوګل زموږ سره دی، یاهو دی، MSN دی، دا زموږ سره مشهور सर्च इंजन दी. मिसाल के तौर पर जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में एड्रेस बार दासीज दे دا زموږ سره एड्रेस بار دی. وګور دا ځینې سره एड्रेस بار دی. په دې کې زه سیسینګ ورکوم، لکه دا एड्रेस بار دی، په کې د کرکټ دا ورکوم، دا زموږ سره URL है, माता भाई क्रिकेट वेबसाइट तलाशी. हम यही अमल याहू और MSN सर्च इंजन के लिए भी कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर एड्रेस बार में MSN लिखता का यो खबर था MSN के वो पता है कि हम टोल पर सर्च बार की ओली को दखल दा अगर हम सर्च इंजन हम सारा सर वेब ब्राउज़र के हम सब सर्च इंजन की चमंगा गूगल वर्क जो गूगल तब जो मासा बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ले के MSN हम वर्क ने MSN तब जो और कबल हम वर्क को बल तब जो सही रहा. हम सारा दा फुरकी दा लेक्चर पर दे सकें और नेक्स्ट लेक्चर में फुल वीडियो पे डिस्कस करूँ. वस्सलाम.